بسم الله الرحمن الرحیم. نن کوم بشری کې د فایرنګ تبادله شوې ده. اطلاعاتو مطابق څه کسانو پته کلی طرف نه په پټیو کې کار کولو فایرنګ شوی ده. تبادله بیا وشوه کې کسانه څه زخمیان دي او بیا بعد کې هیوی هتیاره مخالف سایډ نه شروع ده. مو اول خو دغه واقع پر زور مذمت کو او زه دی خبره د انجمن حسین یاراکین ذمہ دار خل رسیدلې دي. بر وخت حکومت نه دا پر زور دا ډیماند کو ته فیل پاور څومره زر کېدای شي دا فایرنګ د بند کړل شي دو طرفه او حالات د کنټرول او معمول ته راولي. به صورت دیگر دی به خنتایج نوي او اگر چې نن کوهاټ کې وا ګرانډ امن جرګه روانه ده. زه به دا وایم چې دا فایرنګ د دغه کوهاټ امن جرګې سبوتاژ کول یو ناکام سازش او کوشش ده. مو د دې واقع پر زور مذمت کو او پر زور مطالبه کوو چې دی واقع د اصل حقایق معلوم شي، چا خلاف ورزي کړې ده، کوم طرف نشوي ده، بر وخت هغوی خلاف سخت ترینه کاروایی ده وشي. اگر چې دا واقعیا د دوو خونو منځه د فایرنګ تبادله ده، د څه قومي جنگ نه ده، د څه مذهبي جنگ نه ده، د څه فرقه ورانه جنگ نه ده. د لکی خلک دی هغه به انشاءالله کنټرول شي. زه ټول کورمي عوام نه دا اپیل کوم څه پرامن اوسئ او دا دیتا د شرط او د فساد نور چوک هوا ما ورکوي. بر وخت به ان شاء الله دا جنگ زر نظر کنټرول شي او امید لرم چې کې به حکومت سکیورټي فورسز ذمہ دار خلک پولیس قومي مشران دو طرفه بشری قومي کمیټي ایمو طرف نه انجمن حسینیا تحریک حسینی نور مشران بر وخت کردار لګیا دی کوي. ډیر مننه. السلام علیکم.